امامانو کې یو امام تیر شوی دی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ چې دا د امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ شاګرد امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ په خپل شاګردانو کې دې ورته ډېر زیات ایستل امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ په خپل زمانه کې د مذهب امام تیر شوی دی د تقوا غر دی تقوا کې د څوک نشي رسېږي دله الله پاک دا د تقوا ورکړې ده دومره پرهیزګاري به ده کوله چې ده به یو څیز خوړو او مېوې د هغې تحقیق کولو چې دا حرام دي که دا حلال موږ خو نن سبا خورو او علماو لیکلي دي دا یو مسله ده که یو انسان تا ته دعوت درکړي او تا ته پته ده چې دا حلال ګڼل شته دی او دا نیک عمل دی نیک عمل کوي لمونځ او لس هم کوي صحیح دی نو ته هغه نه دا تپوس وکړه چې دا حلال دې ګڼلې ده که حرام ده هغه دعوت ته خوره هغه والله بېشکه که تا باندې حرام خوړلي نو الله به دا هغه نه تپوس یو په هغه شرط چاته پته چې باقي کار حرام دی دا هغه له دعوت له ورکړې او د هغه خوراک کې او د هغه نوره ګڼه وڼه نشته دی صرف له حرام څخه کار ویلې دی نو د دې کس دعوت نه دی قبول دی د سره خوراک نه دی کول پکار لکه تا ته هم نه پته چې دې د حرام کار کوي ولې د سره زه خوراک دا نه به دې د کوم ځای نه د حلال او بدلس کوي خو یو کس داسې دی چې هغه پټ حرام کوي او تا ته پته ده چې د ده کاروبار صحیح دی حلال کار کوي نو د ده دعوت بیا قبولی شي امام احمد بن حنبل رحمة الله علیه کور کې ناست دی روټۍ خو چې څنګه بیبي ته ویل روټۍ وروړه او روټۍ نوړۍ یې اخېسته هغې نه ورته بیم ورغی دا حرامه چې دې کې حرام څه ګټه نو دا د علماو یا د اولیو چې کوم د الله دوستان دی هغې ته کشف کېږي هغې ته پته لګي دا مور تا ته نه لګي دا مور ستا ګېډه چې دا د حرام مو دا د الله نه لرې یو چې کوم د الله سره نږدې وي تعلق یې الله سره وي الله پاک هغې ته د هغې کشف ونه نو ښځې ته یې ویله وی دې کې حرام څه دي دا د چا خوښ کړی وی اوړه خو تا وړي دي او ته دا حرام کار نه کوې دا خو حلال دی مالګه چې دا حرام حلاله ده نور څوک پکې نه دي کړي نو حرام د کوم ځای نه شو دې ورته یې نه بس زه دا نه خورم دې کې ما ته دا حرام نه مینګ ښځې چې سوچ کړی دی بیا وویل نانکې کور نه ما خمبیره وړې ده هغه پکې میات شوی دی نو وی د هغې له وجې نه ده دا روټۍ سیټ ته که وږې وي نه خورم شک پکې راغلی مشتبهې شو څو ورځې پسه څو وخت پسې ښځې نه تپوس وکړو چې هغه روټۍ ما سیټ ته کړې وه د حرامه هغې سره د بیا څوک هغې ورته ویل چې تا سیټ ته کړه زموږ نه مه خوړه ځکه چې حرام شک پکې راغلی نو وی تا مې پس سوالګری راغلی وی اواز وي خو چې د الله په نوم راله سره وی ما ولې دغه روټۍ یوړله سالم مې ولې یوړله چې دا وخورم خو وی چې کله مې ورکړو ما ولې چې دا امام احمد بن حنبل رحمة الله علیه نه دي خوړلی وی هغه سوالګري دې دا سوچل چې هغه نه دي خوړلې نو موږ څه ده خو څه شک به پکې وي زموږ د موږ په هغه زمانه کې سوالګري نیکان خو که هغې سوال کړو نو هغې به د دې لحاظ کولو چې حرام څه څوک نن سبا سوالګري چې دي نو هغې خو ټولو نه ښایسته میشن چې چارج کړی د مدرسو په د جوماتونو په نوم باندې چاندې شي په سمو کې به چېرته دوه درې کسان صحیح وي چې هغې به مدرسو له یا مسجدونو له چاندېږي ټول نن سبا یې ورله په داسې 1 لاک باندې ګاډۍ اخېستې لوډ سپیکر یې پرې تړلې او روان وي پته یې نه لګي چې مسجد چېرته دی مدرسه چېرته ده او ځان سره یې 3-4 ماشومان کړي چاندې راوړي الله پاک دې زموږ او تاسو د دې نه حفاظت وکړي الله پاک دې موږ او تاسو د حرامو نه وساتي امام احمد بن حنبل رحمة الله علیه په زمانه کې سوالګر چې وو هغې به د دې نه ځان ساته زموږ امام شافعي رحمة الله علیه خپل شاګرد ته خط ولیکل چې شاګرد ډېر وخت شو ملاقات نه شو نو بیا څه وخت وباسه ما ته ووایه چې ملاقات له درشمه ځکه چې زما کوم شاګردان دي ستا د تقوا د پرهېزګارۍ صفت مې ورته کړی دی ستا د علم صفت مې ورته کړی دی زما شاګردان وایي چې ورسره ملاقات امام احمد بن حنبل رحمة الله علیه ورته جواب کې خط ولیکلو چې استاد محترم ته تکلیف مه کوه او پلانکي تاریخ باندې به مصر ته ځان د رسول در سره
کله چې مصر ته تلو امام شافعي رحمة الله علیه خپل شاګردانو ته وویل چې امام احمد بن حنبل رحمة الله علیه راځي شاګردان د علاقې خلک او در دې پورې چې بادشاه زمانه چې کوم وخت د زمانې بادشاه دی هغه باندې کې دی چې امام احمد بن حنبل رحمة الله علیه زموږ علاقې ته راځي نو خپل گورنران او خپل فوج دی وغوښتل چې دا هغه په خوشامدید شو استقبال دپاره په دې لارو کې ودرېږي ولې ډېره غټه هستي راځي غټ امام را روان خلک اوس په دې تماشه دي چې امام صاحب به کله رارسي کله چې راغلو ښایسته استقبال یې ولرو او داسې استقبال چې په داسې دنیا کې چا استقبال نه دی کړی ولې غټ امام راغلی دی تقوادار خو چې کله شپه شوه امام شافعي رحمة الله علیه خپل کور ته راتلم مېلمانخانې او روټۍ دپاره یې دسترخوان ولګول نو امام شافعي صاحب هم د خپل وخت یو غټ امام دی کله چې روټۍ تیاره شوه د امام شافعي رحمة الله علیه واړې ماشومانې وې هغې د اوبه راواغېستې لاس وینځلو دپاره خدمت ته ودرېدې چې غټه هستي راغلې ده غټ امام راغلی دی موږ بیا خدمت وکړو خو چې کله امام صاحب روټۍ شروع کړه نو دا ماشومان چې دي دې روټۍ ته ګوري چې دې خو د سنتو خلاف لګیا دی څنګه دوی خو داسې روټۍ خوري لکه چې څنګه اوان خوري دومره تیزې تیزې سره سره خوري د دې ماشومانو دغه نه کله چې ماسخوتن امام صاحب کور ته لاړ امام شافعي صاحب دا خپل بچي ورته وایي چې بابا تا خو ویل چې دومره غټ بزرګ را روان دی غټ عالم را روان دی دا خو د عوامو په شان د روټۍ خوړه دومره زر زر خوړه او سمه ډېره روټۍ یې وخوړه بزرګان خو ډېره روټۍ نه خوري ولې بیا وله خوب ورځي دوی به عبادت څنګه کوي نه یو خو دا چې د روټۍ ډېره زیاته یې خوړه دا غټ بزرګ نه دی نو امام شافعي صاحب ورته وایي چې او بچې ما ورته کتل چې دا زما شاګرد باندې څه چل شوی وی د دې د وجې نه خو زه ورته ویلی نه شم چې زه قربیم او که زه ورته ووایم نو بیا به وایي چې دا څنګه استاد نه زما روټۍ مې وخوړه نو هغې باندې خفه شو چې کله ماسخوتن مانځله لاړه نو دا بچو یې چې دی د امام شافعي صاحب مېلمه دی کټ سم او کټ سره یې کوزه د اوبو نه ډکه کېښوده چې د شپې تهجدو له راپاڅي نو اودس به کوي چې کله شپه تېره شوه او سحر مانځله لاړه بچي یې لاړه بستره یې وډنګوله چې ویې کته په اوبو هماغه شان دی لوټه ډکه پرته ده کوزه ډکه پرته ده دا بچي یې پلار ته امام شافعي صاحب ته وی تا وی چې غټ بزرګ دی خو دا بزرګ نه دی زما عزتمند وګوره د امام شافعي صاحب بچو ته وګوره تربیت دی وګوره د تهجد دی دا روټۍ د خوراک د سنت مطابق دی وخت تېری دې ته وګوره یو یو څیز یې نوټ کولو چې دا څنګه بزرګ دی خو دا نیک عمل نه کوي دا نیک عمل نه کوي بیا پکې چې کله امام شافعي صاحب دا واورېد او سحر کې راغه نو د خپل شاګرد ته وایي چې شاګرد دا ته کله نه داسې شوې ګوره بېګا د روټۍ د عوامو په شانتې وخوړه د علمو په شانتې دې ونه خوړه د سنتو د دې خیال وساته بل دا چې د شپې تهجد دې پرېښي دي تا خو به طالبې کې ډېر زیات تهجد کوله ته اوس تهجد هم نه کې امام احمد رحمة الله علیه ورته په خندا شو چې استاد جي ستاسو خبره ټیک خو چې کله ستاسو کور نه روټۍ راغله نو وی ما په هغې باندې هغه انوارات وکته چې د اسمان نه راتلله او ستاسو په دې کور باندې ټول انوارات په دې ستاسو کور باندې راورېدله او په دې روټۍ باندې راورېدله نو وی ما یو دوه وجو نه زر زر وخوړه وی ځکه وی ما ویل که بل ځای کې داسې روټۍ نه میلاویږي راشه دا روټۍ زر زر وخوره دې کې څومره انوارات دي نو وی ما ځکه روټۍ ډېره وی خو تهجد دې ولې نه دي کړی ته تهجد هم نه یې پاسېدی د تهجد نه دې کله منې شوې وی ګوره وی ما په دې کې دوه کار وکړه یو دا چې نن شپه زه څنګه بستره کې سملاستم ستاسو د پاک روټۍ او ستاسو د پاک خوراک دومره غټ وجه وه چې ما د سل مسایل د قرآن نه داسې راوویسته چې هغه ما په ټول ژوند کې نشو حل کولی داسې سخت مسایل او وی سل مسایل راته الله پاک د خوراک د وجې نه څخه آسان که الله را باندې هغه ګوره یو خوراک دی حلال خوراک یو کو الله پاک ورته څومره علم ورکړو سل مسایل
مسائل د قرآن نه راویسته په کټ کې پروت دی او مسایل ذهن کې دی هغه حلقې سل د قرآن نه مسایل راویسته او وی بل وجه دا و عملی کار دو چې د ماسخوتن په اودس باندې ما د سهار تهجدم کړی دی او سهار مونځ هم په اودس باندې نو وی اوبو ته مې ضرورت نو وی اوبه مې سله استعمال نو زما عزتمند چې څوک حلال خوراک د چا وي د هغه ګېډې ته حلال خوراک لاړه الله پاک هغه نه ډېر زیات نیک اعمال خوري ډیر زیات نیک کارونه دي کوي امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ خپل کور ته لاړو خپل بچو ته وی بچي ما درته ویل کنه چې هغه ډیر غټ بزرګ دی وی تاسو نه منو ده نو وی هغه د دې وجه نه چې هغه د ماسخوتن په 10 باندې تهجد هم کړی دي سل مسائل هم د قرآن نه حل کړی دي او د سحر منځ په کړی